په حواله سره چونکې باقاعده فقهي اصول هم مفتي صاحب تو سره بیانوي شریکوي مو ډېر څه زده کړل امید دی تاسو هم ډېر څه زده کړي وي که چا کتلي وي چا اورولي وي ګایز یوه مسله راغلله نو مو ته په کتابه کښې نه وه معلومه کتاب مې نه وه کتلی وادیاته فقهي مجلس اول ریز درس درې خبرې ورته یودې وې چې مطلب شی دا حلول وي او ملک یې دا هوي قبضه یې دا هوي مو ډایرکټ ورته وویل چې دا ناجایزه ده چې ویلې مو ورته ویل چې میش په اصول کښې یو اصول په دا کښې فوت دی چې اصول په دا کښې فوت شي خو جایزه نه شوه بیا مې چې وکتل هغه وجه بیان کړې وه چې ملک نشته دی اصل شی مسله ده د پلاسټیک په نقشې باندې د کاني جوړول چې کوم دی اډوانس بوکینګ چې هغه وجود نو خبرو در وشوي دا وه نو الله دا وکړو چې میش په دا اصول سره خلوص شي مفتي صاحب ته زحمت ورکوه چې دای په نن درس شي اروړي اصول بیان کی میش تو بیا د هغه نه زده کړه مخ شو بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی مفتی صاحب الله پاک ته په مجلس خیر برکات وشوي امين او خدای دا د متو د پورا د ټول مسلمانانو د پورا د خیر ذریعہ وګرځي الله دا د میش نو ستای په اخلاص په الہیت مبني کو نه د دکلاوا د پورا نه د شهرت ته پورا او نه د شرک خفی د پورا ځکه چې ریاکاری خو وړي کې شرک ده کنه چې خالص د الله جل شانه د رضا مده په بنیاد او مفتی صاحب خدای دا وکي چې ملګری د هاروم نه بادشي ته دا معنی کله کله ور پرین جیم ملګری تر نو وخته پورا مزده د سره نوستوي درې څلور کوله د داسې و چې په شفار کو نو مفتی صاحب متو په تیر مجلس سمین ته دا خبره وکړه چې کله تشای کوي ها اشای چې په مقابل دی موجود وي او په ویشه و داسې یو دي کاندور د بل دي کاندور نه سامان نشي کړلای چې کڅوره خرڅ او خرڅي انور بیا او در واپس کوي دا شرط نشي ورسره لګولای مفتی صاحب دا و پسې خو ټیک نه دو البته یو داسې چې په وی شیک یو عیب وروزي یو داسې عیب وروزي چې بازوري خلک هغه عیب شمیري بیا د هغې د وجې نه ته شی ور واپس کوای شي دا په شریعت کې جایز دي دا چې سمعین ته پته وي خو بل مفتي صاحب دا مسله چې سمعین ته پته وي چې کله کله ور یو سړی شی وکي شرط یې نه وي لګولی هېڅ د خبرې ذکر نه وي خو د څه ټیم نه بعد دی پهلې پخور شي او دا یا د اوی یا ضرورت بل دوی نه پیرا شي یا دته یو داسې انساني غاور پیښ شي چې دا یی چې یاره مو تخپلې دی په واپس ملاو شوی د مو چار په چلې دلې و دغه شي خو اسمو ته غان نشته دی ضرورت نشته دی نو ان سړی کچيري اوی دکان دور ته یې فرض کا فارم دی اوی ته دا درخواست وکي چې یاره مت خو چار وچاله دله کاته د مول سره واپسی وکي شګړه وکي دې ته په شریعت کې اقلایي دا بالکل جایزه هدو او دا دوه مسلمان کوي هشي بلکې کول خو څه کوي کچيره چا دا وکړل الله پاک کوئی ته ثواب په باندې ورکی په احادیث شریعه دغه بقاعده ثواب هرغلای دی او مفتی صاحب په دانه بعد یو اهم اصول دا دی چې کیم ملګری کیم شي کوي هم قیمت په دوی سره دروي چې څورا ساری دی ناغ دی یا په قرضا دی په قرضا باندې ماهانه دی یا یک مشت په اخر شه دی دا شینا دا تعین ضروری دی دغه نه بغیر که سودو وشوا دا ها فاسده دو چې د ناغ او د قرضې او وضاحت نه وي چې نه وي سره ځکه خو خلک دا شي د کله کله ور وایي چې په ویشي باندې دواره ټینه مولوی صاحب کوي شي کنه شي کولای نو اصل شي دواره ټینه په کوي شي خو دراوي بیا په ویریټ نور په مقابل ته ویل شي چې په ناغ دی په دارا دی چې په قرضاوي په دارا دی خو دا ضروری دی چې په هیڅ شي په وی ریټ ودروي چې یا په قرضا ده یا په ناغ دی ناجایز دی چې دا پته نه ولګي چې سودو په ناغ دی وشوه کا په قرضا وشوه نو کا دغه رنگ د دواره ریټینا د په دغه رنگ ویر کړل او په زوی د ونه دراوله بیا دا ناجایز دو او دا به فاسده دو او مفتی صاحب بل یو اهم شی دا دی چې کوم سړی سودو کوي د سودو چې کوم خپل تقاضي وي هغه پکې روشي خو د او خستین کې نه دا بل داسې ناجایزه تقاضا نه کوي چې موږ په شریعت کې ورته یي چې داسې شرط ورته ولګو چې د مقتضای عقد خلاف دی نو داسې شرط نه د نه لګوي لکه فرض کوي سړی یو شی خرڅوي چې چلو دا سودو در سره کوه خو مو ته درا قرضا وکړه ای قرضې ګوشه یې سوب دی
د خرڅولې غوښه کې څوک دی البته ځینې شرطونه داسې دي چې به ضرورت نوي نوي شیونه ارسي نوي نوي کیسې ارسي چې هغه د عقد مطابق وي او یو رول وخلي یو روټین وخلي په بازار کې بیا ټیک تو بیا کچېرې ته ولګوي هغه په وجه باندې سودو نه خرابېږي لکه دغه داس مثال دی چې نن سبا داس وخت دی چې څوک په خپله کیسه باندې ور پیرا کېدل لږ مشکل دي تو مځکه خرڅوله فرض کا پلاټ ته خرڅوه میله دې خرڅوله تو کیسه ورته وکړله چې قیمت یې دغه داره دی 10 لکه دی 6 لکه دی خدای نه په دغه ځای باندې چې ته خبر وي چې دغه تاریخ ته د ریپیر ونه رسولې پیرا دې نه کړې بیا د مو دې تو سودو ختم تو خپل شایدر واپس کاوه مو ته خپل مزکه یا مو ته خپل ملت پېړ دی دا وی شي دی ځکه چې عالمون فرمایي دا ویس وخت داس دی چې شایو درخو کی دی په نه در کوي پستره پستمانو وي وا دا څوک سره نه رسوي نو داسې شرط لګول دا ټیک دی دا بالکل جایز دی او دا غانګ عالمون فرمایي چې داسې شرط نه لګولای شي چې ته فریج خرڅ کې ته ایسی خرڅ کې ورته وایي چې شپږ میاشتې ورانټي دو یا کول ګرانټي دو دا ته ورکوای شي د بیټري هم ورکوای شي دغه ویس رول نیولای دی حالانکه حقیقت خدا و چې یو شاید خرڅ کو چې ته په تو باندې جوړاول نشته جوړاول ته مې دیر کړې او چې خو د روکلې تو خپل دی خو ویس دغه رول چون کې نیولای دی بازور یو روټین جوړ شوی دی ګارانټډ ورکوي نو دا بیا ټیک دی دا څه داسې نه دی چې دغه په وجه باندې سودو خرابېږي او بل مفتي صاحب کچېرې څوک داس وي دا یو په شریعت شته دی چې دا وایي چې مولوي صاحب دا مسله خو کلاکا وندې دو چې ته یې چې شاید وکړه بازي تی ګټه نقصان پتو شول یو صحابي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله زه خو چې سودو وکړه کله بل رښتا نقصان وي پکې زه خو ډېر زیات دوکه کیږم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په اسلام کې دوکه موکا نشته دی ته چې سودو کوي ته دا ورته چې مو ته درې ریځ ټیم وکړه قادری دې سم خوښه شولا چیک میکړه خوښه مشولا خيار شرط نو دا خيار شرط چې کوم فقها ورته یي دا بالکل ټیک دی دا جایز دی دغه په مطابق باندې سودو کولای شي مفتی صاحب دا تقریبا اصول وی ټول تقریبا لاس ولسته تقریبا ځین چې سره رسیدلی وي کچېره میره دغه مطابق باندې کاروباري نه کول میره آمدنو حلول وي او کدی برکات وي په شریعت مطابق او دغه زده کول څه داسې مشکله خبره نه ده او کچېره مې دغه په مطابق ژوندۍ نه و بیا د مشتوس آمدن حرام دی او حرام آمدن میرا بیاري د ملګری ته وویل چې په حرام آمدن شي خوب وسوي مشتوس خوب وسورته یي انا پوکتای لکه څنګه چې سید نه پوکتای دا سدا ها نه پوکتای نه جایز به کاروبار آمدن حلال دا سدای نو الله پاک ته وکي خدای پاک ته مشتوس ټول ته په دې باندې عمل کول نصیب کړي